پارا سورہ احزاب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم او واپس کړه الله پاک کافران سره د غوسې خپلنا لم ینالوا خیرا اس کامیابی اونه مونته وکف الله المؤمنین القتال او الله کافی شه د مؤمنانو د پاره فجنګ کی وکان الله قویا عزیزا دی الله پاک ډیر زیات قوی او ډیر زورور وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسهم او را کوز کړه هغه کسان چې اغي غداری کړي وا د اهل کتابونه د خپل محفوظ کلاګانو نه وقذف في قلوبهم الرعب او دا غي په زړونو کې رعب واچو د مؤمنانو فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يودل تاسو قتلول او سم قیدیان کول واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم او تاسو الله مفت درکړ زمکه داغي کورونه داغي مال داغي وارضا او درب کې د ازمکا لم تطؤوها آغا چې تاسو په جنگ نه دی کړی وکان الله علی کل شیء قدیر دی الله پاک په هر یو سیز باندې قدرت لرونکی الله پاک دلته کې ذکر کوي د بنو قریظه سره د جنگ چې کله مسلمانان دی د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو په مدینه کې سلور قبیلې اوسېدې غټې غټې اسې خو ګڼې وي خو سلور پکې غټې غټې قبیلې اوسېدې په هغې کې یو درنه قبیله دوه هغه د مشرکینو وي او دوه پکې د یهودیانو وي د یهودیانو یو درېیمه قبیله م وه بنو کنیکا چې د افرادي لحاظ سره خو ډېره وه خو هغې همت بایللی و هغې وي مونږ د جنګونو نه ستړي یو یاره بس مونږ هېچا سره نه معاهده کوو د چا سره ملګري کېږو نه مونږ به نیوټرل یو غیر جانبدار به یو بنو نظیر او یو بنو قریظه دا د یهودیانو قبیلې وي او یو اوسو یا اوسو یو حزرج دا د مشرکانو قبیلې وي د یهودیانو په قبیلې کې بنو نظیر زورورو او د مشرکانو په قبیلو کې اوس زورورو د دې دواړو یو بل سره جنگی معاهده وه او په یهودیانو کې بنو قریظه لږ کمزوري او په د مشرکانو کې حزرج نو د دې دواړو یو بل سره معاهده وه د امن د اوس سردار چې کوم و نو هغه حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه او د حزرج سردار چې و نو هغه سعد بن عباده و سعدین دا درې دي دوه انصار دي او یو مهاجر دی مهاجر چې کوم سعد دی هغه سعد بن ابي وقاص دی او د چې کوم انصار دي یو سعد بن معاذ دی چې هغه د اوس قبیلې مشر او یو سعد بن عباده چې هغه د حزرج قبیلې مشر چونکې دا بنو قریظه چې کوم دی په مدینه کې اوسېده نو د دې د مسلمانانو سره امن معاهده و او بنو نظیر چې کوم نو دی د مدینې بل سر کیو دی د مسلمانانو سره ډیر زیات تنوع په دې وجه پیغمبر علیه السلام دی شړلیو د مدینې نه او دی په خیبر کې آباد شو خیبر د مدینې نه په لږه فاصله و نو چې کله بنو نظیرو هغې ځان سره نور قبایل ملګري کړه او د ډلې په شکل کې په مدینه باندې چړایي وکړه چې پای کې بنو عطفان ومو چې هغې صرف د خیبر د کجورو دپاره راغلي چې هغې وی چې یاره خیبر کې ډېرې ښکلې ښکلې کجورې کېږي او موږ له به چې کوم دی نو دوی ورسره وعده کړې وه د بنو نظیرو چې موږ به تاسو له کجورې درکړو دا کجورې یو داسې عجیبه څیز دی نن سبا هم ډېر خلک خراب کړی دی نو هغې چې کله راله د دې د مسلمانانو سره امن معاهده وه نو بنو قریظه ورته وی چې موږ به تاسو سره ملګري یو معاهده دا وه چې که په مدینه چړایي وشوه په مسلمانانو نو بنو قریظه به د مسلمانانو تحفظ کوي او که چېرې په مدینه کې په بنو قریظه باندې چړایي وشوه مسلمانان به بیا د بنو قریظه دفاع کوي یعنې دوی به یو بل سره ودرېږي د بنو نظیرو چې کوم د یهودیانو سردارو حیی بن احتب
هغه راغی و د دې جنگ په دوران کې دی سره ملو شو، دی ترې ډېر ځان پټ را پټ کړو. آخر دا چې هغه د بنو قریظه سردار وموند او هغه ته یې وویل چې یاره موږ دې دومره راغلي یو 10,000 کسان یو خواوشا چې مسلمانان موږ پرېږدو نه، نو داسې چلو کې موږ سره ملګرتیا وکړي، موږ به یې د بار نه ووهو، تاسو به یې دننه نه ووهئ، بس کیسه به خلاصه شي. هلته کې مسلمانانو چې کوم دی نو خندق داسې کنسته و چې د هغې نه خو دوی راتلی نه شو، صرف یو مخبر دی په هغه طریقه باندې راپارک و دوی ته الوی چې دا به مسلمانان تنګېږي او دوی به چې به مونږ ځو دوی به مونږ ختمو. نو بنو قریظه داسې چلو کو چې مسلمانان خو ټول سړي چې کوم وو هغه دفاع کې لګیا وو د خندق، چې خندق باندې دوی څوک راپورې نه وځي، یو بل به په غشو ویشته راویشته، او د زنانو یوه خیمه وه، نو د بنو نظیرو په د زنانو په خیمه باندې حمله وکړه او مسلمانانو سره اعلان وکړو چې موږ ستاسو سره معاهده ختم ده، بس موږ د خپلو ملګرو سره یو. او د مسلمانانو په هغه خیمې حمله وکړه چې کومه کې زنانه وي، هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترور او د حمزه رضی الله تعالی عنه خور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وه. هغې دومره زیات بهادرۍ باندې چې کوم دی نو هغه زنانو مقابله وکړه چې بنو قریظو نه پکې کسان مړه کړو، بلکې سرونه یې نه په داسې طریقه باندې کټ کړو چې هغې وی دې کې سړي دي، وي دا هسې مسلمانانو مونږ ته هسې ویلي دي چې په دې کې ښځې دي، دا خو د سړو خیمه ده، بس هغې راوتښتېد دلته نه. مختصر دا چې کله د مدینې محاصره هغې په 15مه ورځ باندې ختمه کړه او الله پاک پې هغه طوفان راوست او هغې وتښتېدو، بنو نظیر خو پاتې شو. پیغمبر علیه السلام د ماسپښین وخت و، بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی و غسل یې وکړو، ځکه چې 15 ورځې چې کوم دی نو په کار کړی و په دغه کې په خندق کې او محاصره وه او ډېر ګران کار و، لږه تنده وه، او چې مونځ یې غسل یې وکړو مونځ یې وکړو نو چې کور ته راغی جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام ورته وی حضور عجیبه خبره ده، فرشتو لا جنګي لباس نه دی کوز کړی، ته وګوره زما د لباس ته به ما باندې څومره دوړې الوتي او تا توره کېښوده. پیغمبر علیه السلام ورته وکتل، ورته وی لباس دې واچوه، صحابو ته دې ووایه راځئ بنو قریظه باندې ورځو. الله وی چې هلته ورشي او هغوی له د خپلې عهد شکنې سزا ورکړي. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته اډر وکړو چې کوم کسان ما سره خندق کې ملګري بس هغوی راشي، بس چا په ټیم مونځ کړی چا بې ټیمه مونځ کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو او لاړو او 15 ورځې یا 20 ورځې د هغې نه محاصره وکړه. دې ځای کې یو اهم پوینټ چې هغه زما ستا د سوچ او د فکر دی هغه دا دی چې ما تا سره نن سبا دومره ټیم نشته چې جومات ته راشو، بیا چې ما تا ته څوک د سیروزي ووایي یا ما تا ته چې کوم دی نو څوک د ختم نبوت د پروګرام ووایي مونږ وایو یاره زموږ نه فصل خرابېږي. او هغوی څه وکړو صحابه دا چې تر اوسه یاد دي، 15 ورځې محاصره یو وکړه او هغې کې لا ټیم نو تېر شوي، 20 ورځې محاصره بله وکړه او په ناره خېټه باندې ګوري. او بنو قریظه دوره مالدارو 9.5 آبادي وه ټوټل چې هغوی سره په خپلو کلاګانو کې د یو کال راشن پروت و، نو په هغوی خو اثر نه غورځېده، خو په مسلمانانو څومره اثر وغورځېده. او د هغې نه باوجود مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د حکم موافق بس ښه په جوامردۍ سره ولاړو. آخر دا چې کله 15 یا 20 ورځې پوره شوې الله پاک د هغوی په زړونو کې الله وي ما ولې په زړونو کې روب واچو. هغوی وي چې دا مسلمانان خو مونږ پرېږدي نه، زمونږ ټول خپل خپلوان خو وتښتېدو، مونږ خو دلته یوازې یو، راشه دې سره اوس معاهده وکړه کېدای شي لکه د بنو نظیرو په شانتې مونږ هم جلا وطن کې بس خلاص بشو. دغه یو طریقه ده. پیغمبر علیه السلام له هغوی پیغام راولېږه چېرې مونږ درکوزیږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته ووی وی سعد راشه، وی ستا ورسره چونکې د جهالت په زمانه کې امن معاهده وه
تر اوس سردار وی او دغه چې کوم دی نو بنو قریظه د یهودیانو سره ستا ربط احمد او بس راشه په تا فیصله ده ته چې څه وکړې نو او د هغه دا غټ رک چې کوم د وینې دی دا لګېدلی په غشي باندې د هغې نه مسلسل وینه تله د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د الله پاک نه دا سوال وکړو چې خدای پاکه که چېرې دا جګړه دلته کې اخري او به دی لاړو دی بیا نه راځي بس ما له شهادت راکړي او که نه په دې کې لا ټیم پاتې نو خدای پاکه ما تر هغې پورې په ما مرګ مه راولې تر څو پورې چې مدینه محفوظه شوې نه ده نو ګر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وله په هغې باندې د هغه وخت مناسب چې پټی مټی به ولګوله خو نه دغه کېده د هغه وینه نه ودرېده او چې کله هغه دا سوال وکړه بس د هغه وینه ودرېده هغه لړ هغې ده نو هغې چې کله ولیده نو د هغې هغه ښځو ورته انتهایي جړاګانې وکړې او د هغې اعتماد هم راغی هغوی په خپله ویلي چې موږ له دې راولېږئ بس د ده چې څه ووایو نو زه سره چې موږ دوستي ربط به زموږ په باره کې ښه فیصله وکړي سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ځان سره تورات ووړو او د تورات هغه حکم یې ورته راواړو چې په کوم کې لیکلي چې تا سره یو قوم چیکنیو کی او کله پې تا ته غلبه میلو شوه نو د هغې جنګي کسان به ټول قتل کړي چې څومره ځوانان دي پکې ابه سالم قتل کړي دا د یهودیانو دی په تورات کې لیکلې فیصله وه او دغه هم یهودیانو د هغې ماشومان بوډاګان او زنانه دا به ټول قیدیان کې او د هغې چې څومره مال دی دا به مالي غنیمتي بس وي ستاسو د تورات فیصله ده وایي زه ستاسو په باره کې د تورات دا فیصله کوم بس هغې خو بیا خپل ځان حواله کړی او بیا خو نور څه نه شو کولی مسلمانانو د هغې نه 600 نارینه دا قتل کړو په هغې کې یو صحابي پاتې شوی حضرت قرضي رضی الله تعالی عنه هغه وایي زه صرف په دې کې پاتې شوی وم چې زه یې هم راوستمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د نوم د لاندې چې د کوم کس ویښته راختلي دي دا بالغ دی دې قتلوي او چې د نوم د لاندې ویښته نه دي راختلي زیرناف ویښتې لا نشته بس دا ماشوم دی دې پرېږدی نو زه په ماشومانو کې پاتې شوم دا یو کس پکې پاتې شوی چې دې لکه بلوغت نه نږدې و باقي نور ټول چې کوم دی ماشومان یې وله قید کړو زنانې قید کړې بوډاګانې قید کړو او هغې دا دومره خلک وو او هغې سره مسلمانانو 2000 تورې 1500 زغرې او 200 دا سنګینونه دی یې ترېنه واخیسته او هغې باندې دومره روب راغلی د دې سره هغې اړو د سره مزاحمت ونه کړو او د هغې چې څه ځمکه وه هغه ټوله ځمکه د مسلمانانو په قبضه کې راله نو الله پاک دلته کې د هغې خبره کوي چې کله د مسلمانانو عقیده په الله باندې جوړه شي او کله هغې خپله دنیا شاته پرېږدي او صرف د الله او د الله د رسول په حکم چلیږي نو بیا الله پاک ورسره داسې طریقه باندې فتح ورکوي چې نه صرف دا چې دا دومره خلک دی کې هغې اړو د سره مسلمانانو مقابله سوی بلکې ویم ورته نه کتل مسلمانانو له الله پاک یو داسې عجیبه فتح ورکړه او د هغې نه پس یهودیانو سر اوچت نه کړو په دې وجه باندې نن اسرائیل وی تر خیبره پورې دا عرب چې دي دا زمونږ دی وی چې مونږ کله ګریټر اسرائیل جوړو نو وی په هغې کې مونږ د مدینې نه راشړلي یو نو وی د مدینې د خیبر علاقې هم زمونږ دي زمونږ حکومت به د مدینې نه والي تر دې پاکستان تر بلوچستانه پوري وی دا ټول زمونږ د ګریټر اسرائیل دا نقشه ده نو هغې وایي څنګه چې وي زمونږ پلار نیکه دغه ځای نه شړلی شوی دی او وي د مدینې او د خیبر علاقه زمونږ وه الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف دا نه بلکې تعالی به زه درکړم هغه ځای لم تطئوها چې تا پې اسونه نه دي ځغلولي چې د هغې نه مقصد زیات خلک دا علي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ډېر زر به دا بادشاهي د مسلمانانو فارس او روم ته هم خوره شي او تر هغه ځای پورې به زه تعالی په دې باندې کمانډ درکړم چې ډېر زر هغه د هغې نه پس چې کم دی نو هغه کار وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو دا ردي اخري حمله وه اوس به تر قیامته پورې په مکه باندې او په مدینه باندې څوک چړایي نه کوي قیامت به راشي خو ته به دا وو نرې چې مکې ته څوک داخل شي یا مدینې ته څوک داخل شو بس د کفر ملا ماته شوه د دې ځای نه د همیشه دپاره دي ووتل بسم الله الرحمن الرحیم ورد الله